وس دا اولیاء سوک دی؟ اولیاء اکرام سوک دی؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ د دوی قول لے دا ایما فرمائی کہ چری اولیاء اللہ علماء نے دی نو بیا هیڅوک هم اولیاء الله نشي کېدی. دا خبره ډیره ضروری ده او بغور سره وره. کچری علماء کرام دا اولیاء الله نه دي نو بیا اولیاء الله د سره شته نه، یعنی تخصیص دی چې ګوري علما دا د الله تعالی ولیان دي. او الله رب العزت قرآن مجید کی ټول کائنات تا ټول انسانانو ته کتلی دي، دا غې نه بعد الله رب العزت فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. په دې ټول انسانانو کې، په دې ټول مخلوق کې زمانہ ډېر زیات یریدونکي دا علما دي. او حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چې دا علماء دا ورثة الانبیاء دی، دا انبیاء وارثین دی. څوک دی؟ دا انبیاء وارثین دی. اوس ډېر عجیبه خبره ده. ګورئ نبی د ټول امتی لکه حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم د ټول امت نبی دی. دا خبر ډیره د غور او د ضروری ده. ګوره دا اورېدو ده. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم د ټول امت نبی دی، لیکن وراثت به چاته میلاویږي؟ وراثت به چاته میلاویږي؟ نو دا یو خبر یاد لرئ چې د انبیاء علیهم السلام په وراثت کې درهم او دنانیر نه پریدي، مال او جائیداد نه پریدي، بلکې د هغو وراثت صحیح علم، دین، د دین پوها، قرآن او حدیث. هغه یو صحابي بازار ته راغی کنه، او بازار کې وی تاسو دلته کېنه صحابو ته وی اول ته په مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام وراثت تقسیمېږي. نو خلکو را منډه کړه کېدای شي چېرته څه پکې پاتې شوي، موږ پکې راکړي، توره راکړي، زغره راکړي، څه نور څه راکړي. چې راله جو هېڅ هم نه واپس راله الله بنده هلته په مسجد کې خو هېڅ هم نه تقسیمېده. وایي نه څه خو به م لیدلي که نه؟ وایي او لیدلي مو، حلقې لګېدلې وې، په هغې کې درس و تدریس کېدو، په هغې کې قرآن ښودلې کېدو، احادیث ښودلې کېده. نو هغه صحابي ورته وفرمیل چې دقه څیزونه د انبیاو نه پاتې کېږي، همدقه وراثت دی که نه؟ همدقه وراثت دی. نو په دې امت کې خو بهترین خلک راغلی دی، په دې کې خو ښایسته خلک راغلی دی. عالم کېدی شي د شکل نه خوبصورته نه وي، عالم کېدی شي د شکل نه خوبصورته نه وي، د وجود نه برابر نه وي، په مال سره کمزوري. نو ستاسو نه یو تپوس کومه دا راته ووایئ چې یو ډاکټر دی او ډېر ښایسته دی، ډاکټر دی او ډېر ښایسته دی، کله چې دا ډاکټر وفات شو، دا ډاکټر وفات شو، د ده زوی پاتې شوی دی، خو دا زوی یې په سترګو ړوند دی. ډاکټر صاحب دا زوی څه دی؟ په سترګو ړوند دی. او خلکو ووایي چې بھائی ډاکټر صاحب خو ډېر زیات ښایسته و، لہذا د دې دپاره به ښایسته خلک وګورو، هغه به وله وارثان کو. نو خلک به ورته چې ستا دماغ خراب دی. خیر دی که دی په سترګو ړوند دی، د ډاکټر صاحب زوی خو دی که نه، وراثت به چاته میلاویږي؟ ده ته میلاویږي. پهلوان دی، په وجود باندې ډېر طاقتور دی، ډېر زورور دی. چې کله وفات کېدو نو زوی و خو په خپه باندې ګوړو. پهلوان خو د کشتو عادتي، د طاقتور مقابلو عادتي. نو خلک وایي چې یاره بھائی دا خو ګوډ دی په خپه باندې، لہذا وراثت یو پهلوان ته میلاو شي. نو خلک به ورته څه وایي چې دا خو ظلم دی، زیاتې دی، وارث یې ګوډ دی خو میلاویږي به ده ته. دا خبره ټیک ده که غلطه بھائی؟
وس د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وارث څوک دی؟ هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې فرمایلی دي چې د انبیاء وارثین د علما دي. د عالم په باره کې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي یو عالم په شیطان باندې دومره زورور دی په مقابله د زرو عابدانو کې. یو طرف ته زر عابدان دي عبادت کوي، عابد هغه چاته ویل کېږي چې دی په عبادت کې ښه مخکې تلي، ښه ترقي کړي په عباداتو کې. زما ستا په شان نه مونږ چې کوم منځونه کوو یا دا کم مونږ صحیح عابدان نه یو، مونږ خو بس صرف هغه حاضري لګو. عابد چې په عبادت کې ښه مخکې تلي، زر عابدان یو طرف ته کا، دی تهجد هم کوي، دی قرآن تلاوت هم کوي، دی منځ هم کوي، دی سنت هم کوي، دی روژې هم نیسي، هر څه کوي، ذکر و اذکار هم کوي، او یو طرف ته یو عالم دی. نو زر عابدانو باندې دا یو عالم په شیطان زورور دی، شیطان دی یریږي. وای دا شیطان خپل تخ په سمندر باندې ولګي، شیطان دا خپل تخ په سمندر باندې ولګي، او بیا د دا چیلې کم چې دا کسان دي شیطانان دا نور، نو دا ټول لازم او د غټ شیطان ابلیس ته خپل کارګزاري سناوي، یاره ما دا وکړه. یو راشي یو د جی ما دوه کسان می بچ کړه شاباس ملا ولا وټه په ایل دې ثواب کار کړي. یاره جی ما پلانکی سړی ته ضرورت او هغه ته لار نه ښکارې د ما او دوی جګلا وکړه، هغه بغلا باندې ورسر شاباس ډېر ښکلی کار دی کړی. یاره جی پلانکی سړی مانځه نه تلو، هغه مې د مانځه نه واړو، شاباس ښکلی کار دی کړی، شاباسي ورکوي. و یو پکې راشي نو دی ودوی جی ما خو چھوٹا ہوں میں لیکن کام کروں گا بڑے بڑے، یم ورکوټې لیکن کارونه به ډېر غټ کوم. څه دې کړي دي؟ یاره ما خو داسې ورکوټې کار کړی کېدای شي د شاباسۍ لایق هم نه، خو تاسو ته کارګزاري سناوم. وی ته ووایه څه چل کړی؟ وی جی ما داسې کړي دي چې یو ماشوم تلو مدرسې ته سبق له، کله چې دا ماشوم مدرسې طرف ته روان و نو ما د ځان نه چنچڼه جوړه کړه مرغۍ، او د ماشوم ته داسې نږدې کېدم، دا ماشوم زما پسې راپسې شو، ماشوم خو واسم د دغه څیزونه یې خوښي. نو دا ماشوم ما مصروفه کو دومره یې مصروفه کو چې د سبق ټیم لاړو. نو دا ورکوټې کار مې کړی دی، پته نه ستاسو به خوښي که نه وي. نو دا ابلیس شیطان دا کم چې په دې تخ ناست دی ټولو مشري کوي، نو دې ته د تخ نه راپاسي او دغه ورکوټې شیطان په دې اوږو باندې کېنی او ټوپونه وایي خوشحالېږي، دې سړي کار کړی دی. نو دا نور ودی چې مونږ ګوره دا وکړه او تا دونه خوشحالي مونږ له را نه کړه، څونه چې دې ورکوټي شیطان لتا دومره اعزاز ورکو، دونه انعام دې وله ورکو. د دې وجه څه ده؟ وایي د دې وجه دا ده چې دا سړی دا ماشوم دا کم چې مدرسې ته روان دی، دې قرآن یادوي، دې حدیث یادوي، دې به سبا عالم جوړیږي. او عالم داسې وي چې په عالم باندې د شیطان وس نه رسي. یو طرف ته نبی علیہ السلام فرمایي زر عابدان دي، دا زر عابدان شیطان زر دوکه کولی شي، لیکن یو عالم نشي دوکه کولی، ځکه چې هغه له چالونه ورځي، طریقې ولې ورځي. کله چې دا طالب علم مدرسې ته ځي نو دا دومره الله ته خوښ دی، دومره په الله ګران دی چې الله رب العزت خپلو مبارکو فرشتو ته چې فرشتې ګناه نه پیژني. تاسو ته دا پته فرشتې ګناه نه معصیت نه پیژني چې ګناه څه ته وایي، نه د هغو نه ګناه کېږي. لا یعصون الله ما امرهم، کوم حکم ورته کېږي د هغې نافرماني نه کوي، بس حکم شوی دی سجده کې پرېوځئ، بس کومو فرشتو ته حکم دی او په سجده کې پرته دي. خوراک کوئ نه، سکاک کوئ نه، سم پکار دي نه، ګاډی موټر نه، بنگلا نه، څه کوئ؟ بس د الله حکم دی سجده، بس سجده. د الله حکم دی رکو، بس رکو. مونږ د الله د حکم نافرمانی نه کوو. او دغه فرشتو ته الله رب العزت فرمایي ای زما فرشتو چڼې را روان دی. څوک دی؟ موږ چڼې وایو که نه، هغه بجلیګر مولوي صاحب وایي چې کله د مدرسې سبق وایي نو هغه ته وایي چڼې مړې.
او چې کوم د لاډ میکالي قانون وای داغه سبق وای نو هغه ته وای دا څه دی سټوډنټ د دقه چڼې مڼې کوم ته چې مونږ حقیر ګورو سپک وته ګورو یاره خبرې دې سم نه دی او نو سبې کې مدرسې ته ورځو مدرسې ته هغه سړی وګرځوه چې د کم ذهن تیزي د کم وجود برابري دا به سبا په دې منبر د خلکو مخې ته کینی وې فرشتو لاړ شي او د دې طالب علم خپو ته خپل وزیر وغوړوي وس دا طالب علم روان دی قدم یګدي د ازمکه ستا مناسب نه ده ستا د ملګری ستا مناسب نه دي ستا ملګری به فرشتي او فرشتي به دې څنګه بوزي په دې خاص مکه باندې ستا د قدم ونه لګي اے فرشتو خپل وزیر و د غوړوي او جمعه د پوری بوزي دومره الله ته خوښ دی وس خبره زه مختصر کومه دې له راځم چې الله ته دومره خوښ دی دا عالم او دا طالب علم او زما د معاشرې یو سړی راولېږي او هغه راپاسي او د دې علماو بېزتي کوي د دې علماو پسې خبرې کوي نو سم خیال دی دا سړی د مسلمانۍ قابل دی مسلمانۍ قابل دی علماو فتوا ده په دې خبره باندې چې کوم سړی د علماو تحقیر کوي سپک وته ګوري سړی د علماو تحقیر کوي سپک وته ګوري فاجر او فاسق خوده خو په کفر کې خطر ده چې کافر شي فاجر او فاسق خوده مدا برو یو کس یاره مفتی سی وای ډیر خلک داسې دي چې د علماو تصویران جوړي او په دې سوشل میډیا باندې شیر کوي نخري به جوړي مذاق پسې کوي عجیب عجیب خبرې پسې کوي نو مې دا ځان ته مسلمانان وای دا د مسلمانانو معاشره ده دا د مسلمان بچی دی دله مسلمان مور او پلار تربیت کړی دی نو بیا ځینې خلک به دا وایي یاره د هر عالم پسې نه کوي ته څوک د عالم انصاف کوونکې د عالم فیصله کوونکې ته څوک راغلی د عالم د پاره حکم څه دی یو عالم کې تا غلطي ولیده ستا دپاره حکم څه دی ستا دپاره دا حکم نه دی چې ته د هغه عالم هغه عیب افشا کې ځکه چې د دې جواب به الله تعالی له ورکې ما تاسو ته مخکې ووې که چیرې علما اولیاء نه دي نو بیا هېڅوک هم اولیاء نشي کېدی بیا هېڅوک هم اولیاء نشي کېدی یو عالم کې تا عیب ولیدو نو هغه عیب به هغه ته نه مخامخ وې نه به د خلکو مخې ته بیانې بلکې طریقې څه ده ته به د هغه عالم دپاره دعا غواړې ای الله په دې پلانکي عالم کې دا عیب دی ای الله زما نه غلطي شوې ده چې ما لیدلی دی خو ای الله ته ولې دا عیب معاف کې ای الله د قرآن او حدیث ویلې دی ای الله ته په خپله ای الله ستا د ده په ستا په لاس کې دی ای الله دا غلطي دې وباسې ستا دپاره حکم دا دی یاره پلانکي عالم پنجپیری دی د دې وجې نه زه به د هغه څه کومه بېعزتي کومه ته څوک چې د پنجپیري عالم په زین خلی او د هغه بېعزتي کوي تا ته دا د اختیار چا درکړی دی یاره پلانکي عالم بریلی دی د هغه څه ځکه بېعزتي کومه تا ته اختیار چا درکړی دی چې ته د هغه عالم بېعزتي وکړې یاره پلانکي عالم چې کوم دی اهل حدیث دی هغه که هر څه دی خو هغه عالم دی هغه الله رب العزت د هغه د سینه د قرآن او د حدیثو د علومو دپاره منتخب کړې ده کنه ته ولې نه راپاسولې تا ولې علم نه درکو د یو پلار شپږ بچي دي د یو پلار پنځه بچي دي د یو پلار څلور بچي دي په دې څلورو واڼو کې په دې شپږو واڼو کې په دې پنځو واڼو کې الله رب العزت د ټولو دا سینې وچان کړی ویلې دی چاڼې کړې وې کتلې چې کوم سړی پکې د عالم جوړېدو قابل دی په دې ټولو کې انتخاب وکړو دا یو رامخکې کا دا قابل نه دی لرې کا دا رامخکې کا دا قابل نه دی لرې شه دا رامخکې کا دا ښایسته دی دا پکې قابل دی ړی وله وکتو نه دا قابل نه دی دا یو رامخکې کا دا د عالم جوړېدو قابل دی الله رب العزت وله علم ورکړی دا علم چا ورکړی بھائی چې علم الله ورکړی دی یقینا چې الله وله دا علم ورکوو نو په دې سړي کې دا زی لیدو د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت دا علما راوغواړي وایي ګناهګار عالم
ګناهګار عالم الله رب العزت به خپل مخې ته کی الله رب العزت په دې تپوس کې مولانا سے وایا دا ګناه دې کړی دا دی بوته یا الله ما ته پته ده ته علیم ذات ته خبیر ذات سنه هیڅ پناه نشته اے الله کړی می دا ګناه مې کړی دا ګناه مې کړی دا نو الله رب العزت ته فرمایي واستوایا زه سره سو کما اے الله ما د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حدیث اوریدل دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا علم دا الله صفت دی او الله رب العزت خپل صفت جهنم ته نه غورځي نو یا الله ته به د خپل صفت په ما کې چې د کمی خو دی د علم دا ای الله دا ته جهنم ته نه غورځي نو الله رب العزت ته فرمایي بالکل صحیح دی وي او درست دی وي زه جنت ته ټول ګناهونه مې معاف کړي زه جنت ته نو دا عالم با الله رب العزت ته چې الله جنت ته خو مليږي خو رسوا دي کړم دا وسه پوری چاته پته نه وا خلکو ماته مفتی صاحب دی خلکو به مولانا صاحب دی خلکو به قاری صاحب دی اے الله د خلکو زما سره ډیری وابستګي وي په ما باندې ډیر خو ګمانو ماته به بزرګ وي ماته به دعا را تکوا او یا الله تا خو زما د ګناهونو غونډ محشر دنیا ته ښکار کړه اے الله دا خلک به زما مبارک څه سوچ کوي الله رب العزت فرمایي اے زما بندا چار چاپی رو ګورا وکله چې دا عالم ګوري د نور پردې تاوي شوی د عالم نه د نور پردې تاوي شوی وې زما واستانه علاوه هیڅ هم نه دی اوریدلی ستاسو عیوب او ستاسو ګناهونه څنګه چې په دنیا کې ما پتا باندې پردا چولې وا د سیمه در باندې نن ورځ واچولا ز جنت ته نو عالم دی پويږي اے الله جنت ته خو زما خو ما ته بچا تعلقدار وو زما سره بچا پیټې وړو زما بچا خیال وساتو زما به عزت وکړو نو ما ته به مولانا صاحب په هغه ورځم چرته ير نه کوي غره اے مولانا صاحب باغ ورزم چرته ير نه کی ګوري زما خلکو ته جواب ورکو زما سره خو د خلکو توقعات وابستو خلکو په ما باندې یو ښه ګمان کو زه په لاره باندې روانم زمانه به څوک مخکې نه تله د مسجد نه به وتمه څوک به رانه مخکې نه وته ما ته به وي مولانا صاحب مخکې شئ تاسو ډېرې مرتبې والی ډېر عزت والی تاسو مخکې لاړ شئ ما ته به یې پیزار سمول زه به دلته وتمه د حاجي صاحب ته ما دا پیزار الټه پروت مشران دي عزتمند دي سپینګري دي الله رب العزت عزت کوي د الله فرشتي عزت کوي نو ما دا پیزار داسې اوچتو مې چې الټه دی چې په مخ یې کړم ادب هم دا دی پیزار په مخ ساتل پکاري الټه نه پکار نو زه خو د حاجي صاحب د نوسي په ځای یم هغه حاجي صاحب فورا زما نه مفتي صاحب دا دې څه وکړ مې خیر دی چې زه خو کشر یم نه او تعالی الله علم درکړی ما په سترګو کې اوښکې راغلې آیا زه هم د دې قابل یم چې دومره مشران دومره عزت والا د پیسې په اعتبار سره برابر د حسن په اعتبار سره برابر د نسب په اعتبار سره برابر او ماته نه مفتي صاحب ستا شان دا نه دی موږ به تا ته پیزار سمو ای الله داسې خلکو زما سره وابسته وو په رشتهدارۍ کې وما له خلکو عزت راکو زه ورکوټې وما لیکن خلکو وما له مرتبه اوچته راکوله نه دا عالم دی زه به یو واده له ورالم غم له به ورالم خلکو به زه مخکې کولم ای الله دغه خلک خو زما په تمه دي چې دی به مونږ د ځان سره بوزي شفارس به رالګی ای الله زه به څه جواب ورکوم خلکو له او چې بچا باندې ګوته ایږدې هغه سړی به زه جنت ته داخلوم ګوته پرېږده دا د عالم مقام دی او ته وایې یاره دا بریلی دی ته وایې یاره دا پنجپیری دی ته وایې یاره دا جماعت اسلامي دی یاره دا اهل حدیث دی جو بیا خو د هېچ چا پسې مه مونځ کوه مه نکاح تړه مه بچا جنازه کوه او بس ځان له خپل طبیعت زندګي تېروه ځکه چې ته پوره او دا نور ټول ګناهګاران دي نو د الله د رضا دپاره د خپل ځان باندې هم رحم وکړو په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې کم کس داسې هغه که هر یو عالم دی زه حیران دا شمه یاره د مولانا طارق جمیل صاحب په شان سړي پسې خلکو خبرې شروع کړي دي د مولانا طارق جمیل صاحب په شان چې د هغه هستۍ ته سلام پکار دی په پوره دنیا کې هغه د اسلام جنډه اوچته کړې ده او د هغه په خبره باندې الله رب العزت د څومره بدبختو خلکو زندگی ښایسته کړه نیکبخته یې جوړ کړه دینداره یې جوړ کړه ابروز ما د هغه یو بیان اورېدو وایي یو سلیما والو چې هغه سلما والا خپله سلما لرې کړه د مولانا طارق جمیل صاحب په اواز باندې په خبره باندې او د هغه سلما نه یې مسجد جوړ کو مدرسه یې جوړه کړه چې دا لرې کوم بس سینما ختم ځکه چې د مولانا طارق جمیل صاحب صرف خوږه خبره ورته ورسېد
وای هغه سړی چې کله د ماښام مونځ سره کوو سلیمان آغا مالک نو ما ته وی چې مولانا صاحب په زندګۍ کې دا زما اولنی مونځ دی او دغه مولانا صاحب پسې سړی راپاسي او تصویران ول وباسي او تصویران الټه پلټه کوي نو د مولانا صاحب بے عزتی نه کیږي نه د مولانا صاحب په عزت کې کمی راځي خو تا ځان جهنمی کو ځان د جهنم ته ورسو یو برا پاسې لکه دا پنځپرې مولا دی د هغه نه بس پې جوړ کی تاله شرم نه درځي تاله حیا نه درځي ته د دې مرتبه چې ته دغه عالم د خپل خاور ته ورسې خیر دی هغه پنځپرې دی هغه په دلیل باندې لګیا دی یو سړی علی حدیث دی په دلیل باندې لګیا دی جماعت اسلامي دی په دلیل باندې لګیا دی اسی خو ځان نه دی لګیا څه دلیل به سره یې کنه او تر ازي دغه علماء بس چې کوم دي تصویران جوړي دغه علماء چې کوم دي خلاف بکواسات لیکي دا یو ګوره د غیر یو غټه پروپاګاندا ده چې بای د دې علماء نه دا عوام لري کی د دې علماء نه دا عوام لري کی نو د الله د رضا لپاره کم خلک چې هم زما دا بیان اوري نو هغه ته زما دا درخواست دی چې چرته هم د عالم بے عزتی مکوي وره د دنیا هم نقصان دی د آخرت هم نقصان دی او سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې وای کم سړی د علماو پس خبري کوي وای دغه سړی په دې قبر کې وګورئ وای که تاسو ول د مخ د قبله ته اړولې همي وای لک ساعت بعد یې ګورئ د مخ به تک توري او د قبله نه باوړېدلی ځکه چې د علماو پس خبري کوي د الله د رضا لپاره کم کسان سوشل میډیا استعمالوي نو دوی ته زما دا درخواست دی چې بای څوک هم اینه چې هغه د علماو خلاف خبره کوي د علماو خلاف پوسټ کوي نو هغه په منت او په سماجت انباکس سره وغواړي او ولته پوهه کوي چې د الله د رضا لپاره ځان دشمن ما جوړېږي ولې د علماو په سین خطه ولې د علماو بے عزتی کوي او په خپل باندې داسې قسم پوسټ راشي داسې قسم خبره راشي نو دا غي ځان لري ساتي ځکه جاسینا الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمع باندې اعلان فرمایلی دی دوه کسان داسې دي دو سره الله رب العزت اعلان جنگ کړی دی یو سودخور او یو د عالم بے عزتی کوونکې من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب چې چا زما ولی له تکلیف ورکو زما ولی له تکلیف ورکو که په جبه ورکړي که په لاسې ورکړي دی که په خبرو یې کړي که په پوسټ یې کړي دی که هر څه یې کړي دی الله رب العزت فرمایي زما اعلان جنگ دی وسره تیار دي چې میدان ته راشي نو موږ د الله تعالی د جنگ نه یو کنه دا معمولی غونډه کې وایرس را پرېخې دي او زموږ څه حل دی ایوه بای جمعهتونو ته راځي یاره بای جمعات ته نه راځم چېرته لاړ شو زه خو په جمعات کې د الله تعالی نه غواړم هغه د کعبه شریفه را باندې بنده کړې وه دعاګانو خلکو وکړې الله تعالی ته متوجه شو الله رب العزت رحم وکړو د حرم شریف هغه طواف چې کوم دی هغه کولاو شوی دی نو الله طرف ته متوجه شو او د داسې ګناهونو نه ځان په خپل محفوظ ساتو او نور هم د دین لري الله دې عمل کول